الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم څوارلسم درس د سیرت. مسلمانانو ته تکلیفونه ورکړل کېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کارونه وکړه. یو دا چې د ارقم ابن ابي الارقم مخزومی کور دای د عبادت، دعوت، تعلیم او تربیت یو مرکز وګرځاو. هلته به صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به هلته زده کړه کوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به په ښکاره دعوت او عبادت کاوه، مشرکینو ظلم او ټوغو او استهزاګانو نشو منع کولی. په دې کې هم د الله رب العالمین حکمت و چې چرته د قیامت په ورځ باندې څوک دا ونه وایي چې موږ ته بشیر او نذیر دا نه و راغلی. دویم کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان ته وویل چې حبشې ته هجرت وکړي، ځکه چې نجاشي بادشاه دا یو انصافي حکمران و، هلته به په چا باندې ظلم نه کېده. نو په 5م کال د نبوت 12 سړو او 4 ښځو د عثمان رضی الله تعالی عنه په قیادت کې هجرت وکړو او دوی د شپې ووتل او یو 2 تجارتي کښتۍ وې، په هغې سواره شو او حبشې ته ورسېده. دلته قریشو ته چې پته ولګېده نو ورپسې ولګېدل، خو چې کله سمندر ته ورسېده نو هغوی وتلي وو او دیو نامراده را واپس شو. د دې هجرت نه تقریبا 2 میاشتې وروسته یوه بله واقعه راله. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته راغی او سورة النجم یې ولوسته او داسې اثر یې وکړو چې مشرکینو هم بی اختیار سجده وکړه. نو دا خبره حبشې ته ورسېده او هلته مسلمانانو ته معلومه شوه چې قریشو اسلام قبول کړی. نو هغو ډېر زیات خوشحاله شو او مکې ته را واپس شو، خو لږه فاصله پاتې وه چې دیو ته پته ولګېده چې حقیقت خو بل شان دی. نو څه کسان بیرته واپس لاړ، واپس شو حبشې ته او څه د شپې پټ مکې ته راغلل. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.